بیا هم ستړي مشئ. نو وخت نیم له غاښونو څخه ډېر خلک سر ټکوي، ستونزه ورته پیدا کېږي او بیا بېلابېلې دواګانې خوري. نو مجبوره شي، ځکه انسان چې مجبور نشي بیا خصوصا په دې وطن کې هېڅکله ډاکټر ته نه ځي او دوا نه اخلي. کوشش وکړئ چې د خپلو غاښونو سمه ساتنه وکړئ. دا چې غاښونو څخه څنګه ساتنه کولی شو، څنګه غاښ خرابېږي، څنګه د خولې بدبوی ورسره پیدا کېږي او له هغې ورهاخوا بیا دغه مسواک هم ځینې وختونه موږ او تاسې ګډ وډ وهو، که د غاښونو برس وي، که د غاښونو د پاکولو لپاره له مسواک څخه استفاده کوو. ځینې وختونه داسې په خوله کې عمودي وهل کېږي، ځینې وختونه افقي وهل کېږي. دا چې صحي طریقه یې کومه ده، په کوم ډول باید ترې استفاده وشي، کوم ډول ووهل شي، دغه ورسره د غاښونو په اړه باندې ځینې نور معلومات دغه به ټول تاسو سره نننۍ خپرونه کې ډاکټر صاحب نورالدین سحاق شریک کړي. دغه را سره په خپرونه کې میلمه دی او په دغو ناروغیو به ورسره غږېږو. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، احترامات وړاندې کوم، سلامونه تاسو ته او محترمو لیدونکو ته. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، عزتمن شئ ډاکټر صاحب. نو د غاښونو موضوع مو ټاکلې وه، تاسو به هم اړونده موضوع باندې لیدونکو ته خبرې کوئ، خو له هغه وړاندې دغه د غاښونو اهمیت باندې که یو څو خبرې وکړئ چې غاښ څومره د انسان په وجود کې د انسان روغتیایي سیستم ته ټوله کې وایو روغتیا ته څومره اغېزمن ده، ورسره نور څومره فایدې انسان ته رسولی. ډېره ښه پوښتنه ده. غاښونه د انسان په ژوند کې ډېر لوی اهمیت لري. یو له هغه لوی نعمتونو څخه غاښونه دي چې انسانان ډېر ورته اړ دي او له هغه نه باید ښه په سمه توګه استفاده وکړي. غاښونه که چیرې یو انسان سالم غاښونه ونه لري او یا بیخي غاښونه ونه لري، نو هغه به له ډېرو مشکلات سره مخ سي. یو له هغه مشکلات یو خو داسې د هغو د مخ څیره یا شکل به منظم نه وي، یعنې هغه ښایست د شونډو او د څیرې ښایست به یې له منځه ځي. بل داسې د هغه کوم خوراکي توکي یا کوم خوراکي مواد دوی خوري، له هغه نه به خوند نه اخلي، ځکه د خوراکي موادو خوند په غاښونو کې ده. او بل دغسې کسان چې غاښونه نه لري، هغه په معمول توګه د معدې په مختلفو امراضو اخته دي. هغوی ځکه چې دوی اول هضم د خوړو په خوله کې صورت نیسي، بعد د هغه معدې ته ځي. نو ځکه چې په خوله کې صحیح هغه خواړه ونه ژوول سي، نو معدې ته ځي، بالاخره هلته هم ښه فعالیت نه کوي معده، نو باعث د تکلیف د معدې کېږي. او بل داسې دا خلک چې غاښونه نه لري، هغه ښې خبرې، یعنې هغه الفاظ، هغه کلمې یا حرفونه چې دوی غواړي خبرې پرې وکړي، په سمه توګه نه سي ادا کولی، په ډېر مشکلاتو سره خبرې کولی سي. او دا خلک له دغسې نور مشکلاتو همدارنګه نور مشکلاتونه هم لري، خو دغه یو عمده او مهمې مشکلاتونه دي. باید نو له دې کبله موږ ټول باید غاښونو ته ډېر اهمیت ورکړو، ډېر باید ورته متوجه اوسو او ساتنه یې وکړو. ډاکټر صاحب، درګرځو دې ته غاښ د انسان په وجود کې مهم څیز دی، ځکه موږ چې خواړه خورو بیا هغه د خوړو کې مرسته کوي، بالاخره معدې سره هم. که چیرې یو غاښ خراب وي، سردردي و د معدې و دې ته ورته نور دردونه هم د غاښونو مهمې دندې کومې دي؟ د غاښونو مهمې دندې، یو خو له مهمترین د غاښونو دنده دغه ده چې هغه موږ خواړه پرې ژوو، یعنې د خوړو په ژولو کې ډېر موږ سره مرسته کوي. او بل دا موږ ټول په دې عقیده او باور یو چې خواړه په معده کې هضمېږي. ولې دا سمه خبره ده، ولې د هضم اوله مرحله په خوله کې، یعنې د غاښونو په واسطه په خوله کې اجرا کېږي. په خولو کې موږ لعاب لرو، لعاب د غاښونو، لعاب د خولې سته هغه خواړه هضم کوي. په لعابونو کې موږ یو انزایم لرو په نامه د ټالین. هغه انزایم باعث دې کېږي چې خواړه هضم کړي او بیا معدې ته ورسوي. ډاکټر صاحب، غاښونه تر ډېره پورې موږ او تاسو کتلي وي چې د چا شنه کېږي، د چا ژیړوالی کوي، د چا داخل خواته یو قسم ته نان کوي. لومړی به راته ووایي چې ولې یو غاښ خرابېږي، له هغه وروسته به بیا
دیغه علاج تام راځو غږیږو بچه څنګه روغېدلی شي څنګه تداوي کېدلی شي بیرته یو خو د غاښونو د خرابېدو علتونه دا ده چې هغه عدم د حفظ الصحه ده موږ بعضې کسان دي چې د خولې د حفظ الصحې په اړه ډېر پام نه کوي نو هغه خلک چې خوله نه مینځي د خولې په ساتنه کې د غاښونو په ساتنه کې پاملرنه نه کوي هغه په اولویت کې قرار لري هغه خلک ډېر په دې مرض اخته کېږي دوم دا چې هغه کسان چې مواد مخدر یا نشي توکي استفاده کوي لکه سګرټ او نسوار همداسې نور دا خلک هم په دغه د غاښونو د خرابېدو سبب کېږي دغه او بل بعضې نوشابې دي یا بعضې جوسونه دي چې هغه ګازداره جوسونه دي هغه که موږ استفاده کوو هغه هم باعث دی د غاښونو د خرابېدو کېږي د دې تر څنګ بعضې خلک دي چې ډېر کلک شیان په غاښونو ماتوي یا ډېر کلک غوټې په غاښونه خلاصوي نو دغه کارونه دغه د غاښونو د خرابېدو باعث کېږي په غاښونو کې دقیقا 300 ډوله باکتریاوې دي له هغو جملې څخه یو د پلاک په نامه یو باکتریا ده چې هغه زیړ رنګ غاښونو ته ورکوي که موږ په منظم ډول سره غاښونه مسواک نه کړو او غاښونه برس ونه مینځو نو موږ په دې مرض اخته کېږو هغه مرض آهسته آهسته پرمختګ کوي اول سطحه د غاښونو په نامه د مینا ده چې هغه ډېره کلکه سطحه ده که هغه سطحه د مینا خرابه سي نو هغه باکتریا سرایت کوي پرمختګ کوي بالاخره ریښې ته ځي چې کله ریښې ته ورسېده نو موږ یو لاره لرو چې هغه غاښ باید عصب کشي کړو عصب کشي سي لکه یوه وچه ونه داسې ګرځي د غاښ نو هغه خپل حیاتیت له لاسه ورکوي بیا نو هغه غاښ هغه حیاتیت هغه خوند پکې نه وي نو دغه او بل بعضې کسان بعضې مریضان چې عصبي او رواني تکلیفونه لري هغه هم په خوب کې اکثره خپل غاښونه چیچي نو چې کله غاښونه وچیچي هغه باعث دی د خرابې د غاښو کېږي بعضې خلک بعضې ماشومان دي خپل ګوتې روي نو هغه ګوتې رودل له 5 تر 6 کلنۍ پورې هم د مشکلات د غاښو جوړوي په دایمي غاښونو کې بیا چې کله دوی غاښونه شنه کېږي هغه غاښونه د انحرافي شکل لري یا کاږه وي یا مطلب ښه وده نه کوي نو دغه مشکلاتونه دي په عام ډول سره او زیاتره مشکلات چې ډېر خلک ورسره مخ دي دغه شیریني باب ډېر خواږه خواړه خوري تر څنګ چسبناک خواړه خوري لکه چاکلیټ هغه چې دوی خوري نو هغه په غاښونو کې د غاښونو په منځ کې فاصلې د هغلته ځای په ځای کېږي په مرور زمان هغه په باکتریا وړي باکتریا له موقع استفاده کوي غاښونه خرابوي نو دغه شیان چې باعث د خرابي د غاښو کېږي او یو بله خبره هم کوم هغه مریضان چې عصبي یا رواني تکلیف لري او د رواني او عصبي درملنو څخه استفاده کوي هغه هم یو ډېر عمده رول د غاښونو د خرابوالي په درد نه کوي فقط رنګ یې تغییروي هغه زیړ رنګ نه ورکوي البته شنه رنګونه ورته ورکوي ځکه هغه دوا دغسې یو خاصیت لري نو کله چې غاښونه مثلا تور رنګ واخلي یا ژیړ رنګ واخلي یعنې په ټوله کې یو ستونزه غاښ ته جوړه شي خبرې وکړو څه کس لیدونکي هم کولی شي موږ بعضې پښتانه چې په دري ژبه نه پوهېږي په دري ژبې په پښتو نه پوهېږي باید په دري نو علت عمدې خراب شدن دندان و تاسو پوښتنه وبخښئ دا پوښتنه بېرته یعنې غاښونه تر کومه حده چې خراب شي بیرته د جوړېدو یا ښه کېدو امکان شته تداوي کېدلی شي او کوم حد بیا د تداوي وړ نه دی اول خو د موږ او تاسې یو دغه عادت د سرغه زموږ غاښونه درد ونه کړي نو موږ ډاکټر ته مراجعه نه کوو نو دا ضرور ده چې هر مریض که مریض وي که جوړ وي او که ناجوړ وي باید په کال کې 3 ځلې ډاکټر ته مراجعه وکړي له ډاکټر په مشورې په اساس دوی د خپل غاښونو ساتنه وکړي او بل دا چې روش صحیح برس زدن باید اینا بلد باشند که صحیح برس بزنه و روزمره حداقل 3 دفعه در 24 ساعت باید مردم از برس زدن یا مسواک زدن استفاده بکنند بهترین
تایم ها یا اوقات برس زدن قبل از خواب، شب وقت خواب میکنن و یا صبح قبل از چای خوردن یا غذا خوردن می باشه، به خاطر که در این وقت دهن خشک می باشه و در وقتی که دهن خشک باشه ممو شستن دهن به توسط مسواک یا برس زدن فایده خاصی داره. و دیگه اگر دندان ها به حد برسه که اونا درد بکنه، حساسیت پیدا بکنه برای آب گرم یا آب سرد، بنان او به این معناست که او باکتریا یا میکروب ها انقدر سرایت کرده که ریشه دندان از بین برده. بنان او باید به دکتر مراجعه بکنه، به مشوره دکتر بهشون ادویه تجویز میکنه، بعدا چیز امکاناتی که می باشه استفاده میکنن. یعنی هدفی است وقتی که ما اگر سالم هستیم باید نزد دکتر در سال 3 بار مراجعه بکنیم. یعنی غاښ چې خراب شي بیخي هغه ژیړوالی زیات شي یا توروالی زیات شي یا د ریښې خرابې شي، تر کومه حده پورې بیرته د تداوۍ وړ د جوړیږي او له کومه حده چې زیات شو بیا نه جوړیږي؟ د تداوۍ وړ ده، خو هر څه له حده زیات سي بیا په مشکل تداوي کیږي. نو سر باید موږ ډیره په اوله کې پاملرنه ورته وکړو چې هغه مشکل ته ونه رسیږي. پاملرنه داسې موږ حفظ صحت خولې مراعات کو، روزمره غاښونه برس کو، له هغه شیانو چې موږ ته ضرر رسیږي غاښونو ته باید ډډه وکړو. او که چیرې موږ دغه حفظ صحه مراعات نه کړو او په مکرر ډول سره موږ هغه خواړه خورو چې هغه غاښونو ته ضرر رسوي، نو دا طبیعي خبره چې مرض ډیر سرایت کوي، میکروبونه بالاخره ډاکټر له وسه توانه هم کم وي، خو تر یو حده تداوي کیږي، هغه غټ مشکل حلیږي. ولې په هغه شکل چې د هغه اصلي او پخواني غاښونه دي هغه بیرته موږ نسو ورته راوستی، ځکه چې خپل مشکلات لري غاښونه. ډېره مننه، خوشحاله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نو سلامت اوسئ. ورځو یوې لنډې دمې ته، له دمې نه وروسته موږ سره په خپرونه کې بل مېلمه دی.